أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله آل الله وعلى أصحابه المتأدبين بآداب الله واللعنة على أعدائهم أعداء الله. أما بعد فقد قال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام لفضيل: تجلسون وتحدثون؟ قال: نعم جعلت فداك. قال: إن تلك المجالس أحبها. گرانو کتونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ محرم الحرام استقبال حوالے سره تاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. نن دی پروګرام کې مو ان شاء الله الرحمن دو نقطو وضاحت وکړو او تاسو نه اجازه غواړو. ماہ محرم الحرام ډېر حرمت والا اور احترام والا میاشت ده، اور د دې میاشتې حرمت او عظمت احترام د اسلام سره تعلق نه لري، بلکې اسلام نه مخکې جاهلیت زمانه کې هم د دې میاشتې احترام به و. دی حد پر احترام وو. کله محرم میاشت سره راغله نو کفارو څه هیڅ شي باندې به دیو کمپرومایز نه کولو او قتل و غارت به کولو. خو محرم میاشت احترام کې هغه دا خپل الله اصلاحای کور کې خللا بدیانه به نه کوله، خونریزي به نه کوله، دخلی بچا سره نه کوله. نو ماہ مبارک اور ماہ محرم الحرام دی میاشت تا دی وجه نه ویلی شي حرام ټکه ور سره دی وجه نه ده، صدا حرمت والا میاشت ده اور احترام والا میاشت ده. سکلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن 61 ہجری کے کربلا میدان کے شہید شولو ډیر ظلم و ستم سره اغن بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام وجنا د دې میاشت ته نور عظمت ملاو شو، نور احترام ملاو شو. نو اندازې نه بز یو عرض کوم د خپل ورونو ته، خپل مسلمانانو ورونو ته، بالخصوص مؤمنانو ورونو ته، عزادارانو ته، عاشقانو ته، صدا محرم میاشت اوله ذمہداری اور اول تقاضا دا ده یو بل احترام خیال وساتو، یو بل مقدساتو خیال وساتو. د دې میاشت کې دا میاشت موتا د احترام درس خی، د چا بے عزتی او د چا بے احترامي درس موتا نه خی. لہذا ماہ محرم الحرام حوالے سره د پہلا نقطه متاسب خدمت کې پیش کړله. عرض مدا وکړلو ماہ محرم الحرام کې سکلا مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شهید شولو نه د دې میاشتې ټول تعلق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سره شو. کله هم محرم الحرام میاشتې ذکر کیږي هغه سره فوراً انسان ذهن ته د حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور د شهدای کربلا خیال انسان ذهن ته رسی. د دې میاشتې کې ټولو نه افضل شی هغه عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی. هغه امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مجالس برپا کونه دی. مو پکار دی مجالس نه فقط دا سے برپا کو، بلکہ مجالس څومره کوم زینو کې دی هغه مجالسو کې شرکت وکړو اور خلکو سره مرسته وکړو. امامانو کومه طریقه دی، د امامانو کوم روش دی اور کوم سیرت دی هغه هم دا دی. سکله به هم دا میاشت براتله امامانو سرونه به امامه کوزې کړلې اور هغه نه بعد به کوم امامانو ته مقام میسره وه هغه کسانو به باقاعده مجلس اهتمام به کولو. کوم کسانو ته دا موقع نه وه نو خپل خلخانه خپل اهل و عیال به کینولو اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ذکر به کولو. اور همدې طریقې سره مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عزاداری سره به دا ذکر کولو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نا یو حدیث دے اغا بحار الانوار
44 نمبر جلد کې دا حدیث دی. امام علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی، ډېر ښکلی صحابي دی، ډېر نزګیر صحابي دی، فضیل نامیږي. هغه فضیل چې کله مولا ته نزګیریږي نو مولا ورنه تپوس کوي تجلسون وتحدثون، آیا تاسو مجلس کیږي خپلو منځو کې کینو، وتحدثون اور مو په باره کې تاسو خبرې کو، حدیث بیانو. د فضیل مولا ته عرض کوي قال نعم جعلت فداکا، زه تانا جار شم مولا، تانا قربان شم، تانا فدا شم، مو کینو، مو مجلس برگزار کو. اس دین بعد تک انتہائی مهم دے. آخر کے امام علیہ الصلاۃ والسلام فضیل ته یہی سو فضیل ان تلک المجالس احبها، دا آغا مجالس دی سی دا مو ورسره مینه کو، مو پسندیده زیونه دیده. مدازی که کم دی یو بل حدیث مهم منس که بیان کوم. آغا حدیث دا دی سی امام باکر علیہ الصلاۃ والسلام مخبل یو صحابی نه دا تپوس کئی سایا تاسو خپل منځو کې ملاویگو مجلس دا برگزار کو. آغا صحابی دا ورطایی سی آو مولا مو کم دی مجلس کے کینو، مجلس برگزار کو. مولا امام باکر علیہ الصلاۃ والسلام ورطایی سے ایک کاش ما ته هم دا موقع وی سے زه تاسو مجالس کې شریکی دے اور تاسو کوم شانته عزاداری محافل کو هغه کې ما هم شرکت کولم. نو د مجالسو اهمیت دومره زیات دی. امام علیہ الصلاۃ والسلام دسی پورې راغللو کله هغه ورطایی سے ما مو کینو مجالس مو برگزار کو اور تاسو ذکر مو ورکې کو. نو امام علیہ الصلاۃ والسلام مجالس و محتوا طرف ته اشاره کوي. فاحیوا امرنا، زدا مجالس دا پکار دے دس منعقد شي چې دیو کې د مو امر، د مو کوم امر د مو ولایت سکم دی هغه پکار دے زنده شي دی هغه کې. نو مولا دین بعد کوم دی فضیل ته یہی چې یا فضیل فرحم الله فرحم الله دځ کې اوس ټایم نشته څه وضاحت وکم، خو صرف مولا دا هغه دعا کوي یا سړی د پاره څه هغه باندې رحم وي، هغه باندې د خدای رحمتونه وي. که چا باندې من احیا امرنا، کوم کسان څه د مو امر زنده کوي، بیا مولا اندازې کې هغه نه کوي بلکې مولا مخکې ځي اور مولا فرمایش کوي چې من ذکرنا او ذکرنا عنده، چوکس امام علیہ الصلاۃ والسلام ذکر وکی یعنی مو ذکر وکی یا هغه په مخ کې د مو ذکر وشي اور فخرج من عینه او هغه سترګونه روزی څه شی مثلو جناح الذباب، یو مچ ودر غونده یعنی ډیر یو قطرې نه هم لږ غونده هغه دا لون شي، هغه کوم دی وروځي دا کوم دی دا لمده شي. نو هغه وجنه الله رب العزت غفر الله ذنوبه، الله تبارک وتعالی دا هغه ټول ګناهان معاف کوي. ولو كانت اکثر من زبد البحر، اگر چې دغه بحر او دریا او سمندر والا کوم پاسه هغه سطح دی هغه اورا ویلی نوی، یعنی سمندر سوره لوی وی، سمندر اورا خلق گناهانی وی. خدا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام غام کې یوا اوخ کې وری اور مجلس کې شرکت وکي، الله تبارک وتعالی داغه گناهان معاف کوي. اور ما عرض داو کو سم مجالس تتللو د پارا کوم د پکار د مو زین کې ریاکاری نه وی، نور شو نه وی، صرف اور صرف دا غوی سمو لا شو امام علیہ الصلوۃ والسلام ذکر بالتا کیږي، امام علیہ الصلوۃ والسلام ځان نه خوشحال کو اور د امام علیہ الصلوۃ والسلام غام کې مو شریک شو. مو خداینا دعا کو اس پروردگارا مو ہمیشہ دا پارا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام غام کے غام جن ولرے اور نور غامونا مو تا نجات عطا کے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.